بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. مخي اولنی حصہ و سورۃ بقرہ کی پائے کی عمومی طور باندې تذکرہ و توحید په توحید باندې دلائل کے خطابات بنی اسرائیل ته نام په دې باندې چې تاسو توحید ومنئ، تاسو له الله پوخا ورواله درکړو په توحید باندې، نو تاسو توحید ومنئ. دیسی کی د دې ځنا دا یوصل شپږ بیا پوری ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. دا زینب بیا بل حصہ شروع کی دغه پوری دا حصہ دا او په دې کې عمومي خبره چې ذکر کړي نو هغه د رسالت کوي، صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوي. په دې باندې رسالت باندې د خلکو د طرفه څخه اعتراض نو خو بهرحال هغه ځان ته د بازي خبرې ودرول وي. منګه د ځکه نه مونږ چې دا خبرې پکې نو اوله خبره هغه د جبرئیل علیه السلام په اړه کې و راوستلی. نو کله چې تبل چا ملائکه کې دا قرآن راوړل نو موږ په منل واغ راوړل نو نیمه اعتراض سے اعتراض نہ دے، لیکن اللہ رب العزت دہاوی بیا جوابونه کوي او باقی باندې فتوا لګي چې څوک د جبرئیل علیه السلام سره دښمنی کوي نو دا سره کافر دی. فإن الله عدو للکافرین هغه خبره کې یو فتوا اخري لګي. د جبرئیل علیه السلام دراتلو پنځه خبرې ذکر کوي، نا واغز کې وایو ان شاء الله. دین اعتراض دنی داده چې ته د سلیمان علیہ السلام صفت کې ورپسې لګرستو آیات کې راځي وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ یو سل دو آیات کې کو د آیات ته په دې کې دوه اعتراضونه دي د دې خلکو. ته د سلیمان علیہ السلام صفت کې او سلیمان علیہ السلام هو منګ ته چې کومې خبرې را رسېدلې نو هغه خو خسړی نه و، هغه جادوګر و. نو ته د بل سړي صفت کې د جادوګر سړي صفت کې ته نو چې ته د چا صفت کې د بل سړي صفت کې نو مطلب چې تم په خپله باندې بد یې، نو چې ته بد یې نو ته پیغمبر نه نو موږ تاسو کنه وو داغی بارا کی خبری برازی خدا زمانگا دیرو کتابونو دا باز خبری دا آغی خلقونا را نقل کردی اسرائیلیات دی. دا سلیمان علیہ السلام حکومت بادشاہی وی دا پکوتی کیوا دا دا بادشاہی کوڑی رغٹا وا دیر غٹا باچی دیر پکوتی کی در نوا کی گوتی کی سنگا وا بیا د ګوتې لپاره خبرې کوي، بیا به نقش سلیمانی او پلان کې وډینګي بیا ګوتې واغستاو بیت الخلا ته او
بیبي له ورکړه په دې کې سحر نومې یو پیری د سلیمان علیه السلام په شکل شو راغی ګوتې یې د هغې نه واغسته هغه په ګوتې په لاس کړه حکومت د هغه شو دا څه شی شو دا خو الله وایي ما وله حکومت ورکړلی او ته یې دا په ګوتې کې دی نو ګوتې چې چا سره یې نو دا خو د الادین چراغ شو دا حکومت نه شو چې ګوتې د چا سره جس کی لاټي اس کی بین شو دا حکومت شو سلیمان علیه السلام مبارک یې دا خلکو ډېرې خبرې داسې دي چې هغه داسې غلطې دي چې بعضې خو په خولې باندې د راوستو نه دي سلیمان علیه السلام مبارک یې چې کوم خبرې کړي سړی د خبرې هم نشي ویلی اخواله د خبرو نه چې یو د بل ناکاره لفظ ورته ووایي هغه خبرې دي کتابونو کې ذکر دي دا نه چې نشتي دا د هغې اسرائیلیاتو نه راغلي بعضې زموږ مولوي صاحب چې کیني ممبر باندې نو هغې بیانوي هغوی ګوتې وه پلانکې وډینګې و حکومت راغی ولاړ دا ټولې دروغ کیسې دي چې خلک یې سلیمان علیه السلام پسې کوي بهرحال خبره چې راوشي او قرآن کریم کې رستو د ده د بادشاهت کومه تذکره چې کوي صورت صاد کې د هغې خبره ده هلته کې مخکې ویله شوي مو بیا انشاءالله هلته کې به وایو درېم اعتراض د دې دا و چې ته سحر ته کفر وایې دا په تا کې نه دغه د ځان نه بل مصیبت دی سحر ته کفر وایې حال دا دی چې په دې باندې په الله ملایک رالېږلي نو د دې اعتراض جواب کوي اول خدا ده چې ملائک د سر راغلي نه دي او که راغلي نو څه دپاره راغلي سیر خودو دپاره راغلي سیر خودو دپاره خو دې راغلي او هغوی په خپله وایي انما نحن فتنة موږ امتحان یو فلا تکفر نو ته کفر مه کوه سحر مه کوه سحر مه ایسته کوه هغې خو اعلان کوي بیا بل اعتراض څلورم د دې یو سل څلورم آیات کې راځي یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وایي ته موږ صحیح الفاظو نه منع کوې یو خبره موږ شروع کړو یو لفظ ویل شروع کړو ته یې نه دا به نه وایې نو ته موږ پسې راپسې شوی چې موږ یو خبره شروع کړو راعنا به وي هلته کې کله چې تذکره راشي هلته کې به وایو د دې د راعنا څه مطلب نو ته صحیح الفاظ منع کوې د هغې جوابونه کوي بل اعتراض د دې پنځم د نسخ په باره کې دی ته کله یو خبره کوې کله بله خبره کوې وایي نه دا نن وروسته دا خبره به بیا نه وي دا دې مسله باندې به بیا عمل نه کوئ نسخ باندې اعتراض لري نو د هغې ځکه موږ تا نه منو چې ته نن یوه خبره وکړې چې څه ورځې تېرې شي وایي نه که دغه پرېږدې دغه به نه کوئ اوس به دا کوئ دا خو اول نه شروع که ووایه نو موږ به ومنو شپږم اعتراض د دې هغه دی وروستو یو سل شپاړسم کې راځي وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه دا خلک وایي چې الله نازولی شته ته نه منې د هغې پنځه جوابونه به کوي هغه ځای کې به بیا وایو د الله نازولی دي الله غوره خلکو له اختیارات ورکړلي دې زمانه کې هم وایي څوک د بادو دی څوک د تبو دی څوک د سرخوږي دی څوک د سشي دی څوک د سشي دی ته نه منې نو چې ته هغه نه منې د الله نازولی نه منې نو موږ تا نه منو نو اعتراض د اعتراضونه نه دي خو بیا هم دې ځان ته ودرولي موږ یې نه منو په ضد کې سړی راشي یو سړی بل ته وي ولې ورته وټکاو هغه ورته وایي زما غوایي په کار دی ای به پرې کوم هغې زما غوایي برګ دی نو هغې برګ دی که نه زه به برګ چل کومه زما د برګوالي سره څه کار زما خو د یوې سره کار دی زه خو یوه کوم هغې بانه ده ما درته وکړه بانه زما وکړه نو ستا خپل جوړې اوس نه یې در کومه
نو دلته کې دي اعتراض یا سوچ پوښي اعتراض یې ولې ونا دغه دا خبره ده مونږ یې څنګه نه مونږ ولې دا خبره خو نشته شته نه خبره خدای سبحانه وتعالى ده وي هر څه چې خدای زمونږ خبرې دي په دې مونږ نه مونږ وم اعتراض هغه بیا راځي دو نسخ د قبله مبارکي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ځان په ګډ په خپل باندې ګډوډي وي کله یو طرف ته مخکې کله بل طرف ته مخکې د بیت المقدس ته مخ کوي هغه ته مونږ کوي او وس وینا بیت الله ته مخ کوي کعبه ته مخ کوي نو ته په خپل باندې ګډوډي نو څه کوم ته نه مون الته کې وراشي خبره تفصیلی الته کې هغه کې بیا کو د دې بل اعتراض نهم اعتراض د دې هغه د صفا مروه مبارکي ان الصفا والمروه من شعائر الله صفا مروه د الله د نخونه دي یو سن اته 50 کې د راځي نو دلته کې دې سوي دیوی د شرک زیونه دي کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې دلته کې یو دو بوتان پراته په یو ډېر کې باندې په بل ډېر کې باندې یو ته اوصاف په بل ته نایله وي دا اوصاف او نایله پراته د بوتان دي نو الته کې وی ګورم په خپل باندې سي هغه کارونه کې صفا مروه په منځ کې منډي وای او کومنګ دي بوتانو ته خدایان وایو د دین را مدي تر مدد شوی نو دا موږ ته د شرک او کفر ده په خپل بیان کې منډي وای دا خو د شرک زیره دا د خلکو بے ځای اعتراض نو بے ځای اعتراض د دې دا دی چې ګوره دا لکه اوس په دې دور کې هم دا وي کله مقبره ته بدلاړ شي هلته کې به نو دی ګوره دا په خپله باندې مقبرې له ځي او موږ معنا کوي هسې مثال بعضې نور خبرې داسې دي په خپله دا کار کوي او موږ معنا کوي اگر ته چې کوم کوې نو هغه غلط دی هغه جدا دی څه چې کومه جدا دی د دې چې ځي قبرستان له ځي نو دوی به کې غټ قبر ګوري هغې له ځي او زه چې ځمه نو زه خو د خپل پلار نیکه قبر له ځم زه خو عام قبرونو له ځم تاسو چې ځئ نو تاسو پې څه غواړئ زه چې ځم هغې ته دعا کوم زما او ستا په تلو کې زما او ستا په هلته کې په دعا کې فرق دی تاسو یې د هغې نه غواړئ او زه د الله نه غواړم او زه وایم چې دې ته د الله مغفرت نصیب کړي دا فرق دی په دې منځ کې نورې خبرې به راځي دا خلک وایي موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې تاسو د ابراهیم علیه السلام په دین باندې د ابراهیم علیه السلام ځل وسیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه زما په باره کې دعا کړو تاسو ما نه مانئ هغه چې کومه دعا کړو هغه نه مانئ هغه یا الله په دې کې یو پیغمبر راولېږي او تاسو نه مانئ هغې بیت الله جوړ کړی د توحید دپاره تاسو باندې شرک کوئ ابراهیم علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام هغه وصیت کړل په توحید باندې او تاسو نه مانئ تاسو دا خلاف کوئ تاسو شرک کوئ دا مختلف د هغې اعتراضونه چې په دې حصه کې د هغې تذکره وه څه مختصر غوندې کې خلاصه د هغې وشوه